بچ خبر راته کو هندو کا مسلمان یو هندو دو مسلمان یو هندو دو مسلمان څومره وخت نه ورسره یو دی بالکل وړوکی و دی زړه میله وله په هغه کې موږ ورسره څه شی و زوړ کور یې وله په هغه کې موږ ورسره و زوړ کور و په هغه کې ورسره و نو تاسو د څه تکلیف ورکاو د بس ټول وجود مو نیولی په زړه او په دماغ په وجود یې زور وي او یو هندو دی دو مسلمان د زړه ورته هندو نیولی که مسلمانو دا هندو د هغه کفر کنځلې لمونځ دی چې ته زړه نه ورسي چې کله دې مونځ او داس نه کوي هغه یې کافر تنګوي او چې تاسو راشو تاسو څه تکلیف ورکوو مونځ هم تنګوي او دا دین دا سرخیز دا یو شی هم نه ده چې دا یو شی هم نه کوي دا بېکاره ده دا دین وایي بېکاره دی دې خو اوس ما ته وویل چې ما په کالو مونځ نه یې کړی خنزیرانو ته هم تاسې کوو بې چې هندو یو دی او تاسو دوه یو د هندو ته درې کوی نه شو نو ما اوس نه پرې رسېږي هغه غټ وایي خدای دې تباه او برباد کړه تاسو سره د کلمې زور دی هغه هندو دی تاسو سره کلمې زور نشته دی اجازه هم نشته اجازه هم نشته څه شي اجازه نشته زور نه شو پرې لګولی موږ واړو کې دا غټ هغه څومره عمر دی هغه تقریبا د 1500 کالو هندو 1500 کالو دی هغه نوم څه دی هغه نوم ارشاد خو مسلمان نوم وي ارشاد خو مسلمان نامه و نوم یې دغه او تاسو ورته ولا نوم څه دی ما نو اکبر تاسو عمر څومره دی ما عمر د تقریبا 15 کاله او د بل دویم هغه منزول هغه څه نوم دی هغه د حسین سنیانو که شګانو سنیانو تاسو دسه اوس ما څه فیصله کوئ چې کو پرځدوي کنه موږ یې نه تنګو بس موږ سره سم کله وارسي هغه راځي موږ در مخ راسو او هغه بیا خالی موږ قرار پرې باسو هغه موږ نه لرو کول سره کړی چا سره کول کړی دې له کورنۍ سره دلته ودرول ته مخکې چا حاضر کړی زما کې دغه کور د دې کور سوا دروند نه دروند خبره پرېږده تاسو بل چاته حاضر شوي یو که نه چاته حاضر شوي سردار خان ملا د هغه تم کور حاضر و هغه ته تاسو قرآن کړو چې بیا به نه راځو هغه موږ ته دغه نه دی ویلي دلته بل ملا ولی هغه موږ ته وویل چې تاسو به نه راځئ موږ ورته ویلي موږ صحیح ده نه راځو هغه د هغه دمونه ټول کور کې ایښي دي بس کور ته ورسو زړه مو بند شي چې له کوره وځو بس داسې زه ورسو اوس تاسو څه فیصله کوو ته یې اوسه څه فیصله کوو فیصله ته راوکړو زه خو ورسره ظلم کوم داسې ظلم در سره کوم لکه څنګه ظلم تا دغو سره کړی خو زه به ټول نه اول ظلم د تا سره کوم ځکه چې ته مسلمان یې او مسلمان سره مینه محبت کوي ته مسلمان یې او دغه تکلیف په چه شي سره لاس یږدي نه راځم په قسم لاس در سره ږدم چې نه راځم او که بیا ته راغلو هندو راغی ورته بیا نه راځي نه هندو هم نه راځي هندو به هم نه راولي ته ډب مسلمان یې نه راځي خره بچې سزا مې درکړه اوس هندو هم نه راځي نه راځي کوي بیا ظلم دا به زه بیا راغواړم څلوېښت ورځې بعد به راغواړم که راغلی بیا به دې مړ کوم صحیح ده که راغلی و بس زه درته بیا مې مړ کړم بس صحیح شو کلمات یې راکړو لا اله الا الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم مونږ وعده کوو درې واړه هندو مسلمان په قسم سره حضرت سلیمان علیه السلام د حضرت سلیمان علیه السلام په خدای باندې چې بیا به دې ړندوکي ته موږ تکلیف نه ورکو بیا به ټول ژوند نه سورته او که راغلی وو په سزا به مې مړ کوي سزا مې پانسۍ ته واخلي بس ورکړه ګوتې شابه راوځتې ورکړه زور ګوتې نه کوړته اړه سترګې کړو ګورته زور وکړه شابه ورکړه زور چت کو ټوله ډوکو راوځو زه بیا دا ګورم چې په بدن کې درد بیا به سره ګورو ورکړه زور شابه زور سره اوچت کو ورته اوچته وله اله زور سره اوچت کو زور اله ورکړه زور وله ووځته اله څه نوم دی دی چای ما منم د ګل چای د ګل کوم ځای زه د کراچۍ بدن د څنګه شو
بدن ماشاءالله سپک شو څه خو درته ویلي نه یي یا هېڅ هم نه دغه ځای مې دی معمولي درد کوي درد کې هغه ځای لا خو مونږ ګوتې هم نه یې وړې نور څه خو هم نه یې ویلي زده زده مې ده خو مګر ذهن درود شریف اللهم صل اللهم صل على او وای دغه نوم دی اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك اللهم بارك على محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد پلاسونی چوف کا مخه راکاږه پاسه کا وګرځېږه څه وکړم وګرځه لږ بس راشه بس کټ